ورپسې بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويسألك عن الأهلة ولسا جنازې ته وایي دا ستاسو د دعا پرېږده زمونږ او زمونږ مدرسې ته الله تعالی دې دین خوشحاله کړي او الله دې مدرسه کامیابه کړي. ډاکټر صاحب نے سوچو اللہ نے مدرسہ کامیاب ہے اور اللہ دوی دم خیر و برکت رکھے. متمتع تعریف کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ سمرتی وقت دیکھیے صرف کپڑوں میں صرف طواف جائز ہے. بالکل طواف کو صرف پر کپڑوں کی چہرے خزہ حائز شوا سبق کئی عرفات کی ټول اعمال دي صرف طواف زیارت سے رہتے جمعہ تداخلی دن منوی اور طواف جمعات کی گئی طواف زیارت وسائل نه بس کی طواف زیارت وسائل نشي کول او چې کله پاک شون بیا د طواف وسائل کی او په درې مې ورځې د اختر نه په لیټر شو نو په دې ځل نشته د قرار زیارت پته نوی مزدلفه په لګه مینا کې شپه تیرې چې ته کومې دم ورته دا خبره دې په شنو مسره کې چې نن نسوک ډیر شفیق په فقرا نو لیکن نبی اسلام صرف دا مذکوره طعام ورکړي په صدقه فطر کې چې ته دراهب نه دی ورکړي نو دا ثابته دي چې ورکړي دي شي او ذکر پټی نشته پرې وایا ټول جزئیات څو ذکر کې څو ذکر نه کی د عمره کې طواف د حج د طواف حدود څخه قائم کړه مخلا خپل خبر کوئی آدمی سال کی شروع میں مالک نصاب ہو پھر درمیان سال میں فقیر ہو جائے پھر سال کے آخر میں بالکل فقیر شي کہ دوبارہ مالک نصاب شي نو هغه نه حواله حول شروع کیږي اجر حج پورې زیات ورځ راځي حج په صرف په لږ ورځو کې دا خبر دی خو مولانا سے واقعي کې حج په لږ ورځو کې کیږي دا اشهر حج او شوال نه شوري څه مطلب دا مطلب دی چې د حج نیت یو سړی کوي یو دی وزري ثواب کړه شوال پسې چې وکړو شي ورمضان کې شي یو ویلا پیدا یو سړی وزر دوه میاشتې احرام کې پاتې کېږي شوال پسې د حج نیت کوي چې میاشت راوړي اخر چې کوي د اختیار ورمضان کې شوال میاشت نه خطرې راغی نه مخکې د حج نیت کې بالکل نشي دا یو وخت دیم سمانا چې دا مو وایي چې دا اشهر حج کې دا قران او تمتع دي نو دا کله تمتع ګرځي چې اشهر حج کې دعا وکړي شوال کې عمره وکړي یا ځان حلال کې او بیا حج وکړي دا متمتع او کله اشهر حج نه مخکې عمره وکړه لکه رمضان کې عمره وکړه او بیا صرف حج وکړه دې متمتع نه دي دا قاعده د اشهر حج دوی څه مخکې دا کیسه تر کی دین دینا اولا کس وجہ سے حالانکہ کچھ انفراد تو فقیر نہ دے بے واجبی کی دراوا دا اولا دا تیمه د وجوب دي دا خو مخکې نه چونکی مالک ته نصاب د لکه د زکات مخکې ورګه ته اجازه ده وجوب دا وکړه راځي دا اولا دا کیسه تر غیر مسلم توکل څنګه دی ممنوع یو شخص نیت د افراد او کی بیا خیرات بالکل پوری شي د دریو د نیم طواف نماز کې دی د خیرات نیت سره کولی شي او استم په نشتا د حج راهنمایي د پاره کومه طریقې کتاب صحیح دی ځان طواف مناسک حج د مولا لقاری دا بهترین کتاب دی هر کتاب ته علماء له تاسو ته ټول په کې دنیا راوځي خبره کوي حج کې اسکول استاد دی هر کتاب نن سبا خو چې څوک حج کوي کنه د دې ورته ساري کې کتاب نن سبا خودونه کتابونه لیکي بیا بهترین کتاب تاسو لپاره مناسک حج دی الحج الساری د مولا لقاری کتاب یې ولیکه دا حج مولا لقاری هغه د معنی کې خودم راښنو کنه لکه اوس ته کنه راځي چې څنګه حجر اسود ته مخامخ قدرت په دې بل طرف روان شو لمړه چوډي و چې څه کې ثواب او مثال ذاتي تعالی د نیک بختا چې حج دراتلې د مولا لقاری کتاب په لیکل هغه هم لیکل دا یو hebat انسان باندې راشي حاجی طارق د عمره او طواف زیارت لپاره یو
یو سلی شوا دا د دوارو نه صحیح شوا یو سعی قارن یا مفرد که طواف قدوم پس تایو کی بس رسو طواف زیارت سعی ته ختم شوا متمثل ذات نه لګي د خپل لپاره جهر تلبیه ویل او قصر د وختو جای قصر کی تفصیل روان دي او جهر باندې کې چې بناوي یو سړی واجب کړی او بیا یې بیبي وفات شي او زنا وکړي په کومه څه واجب کړی او بیبي وفات شو ورته وکړه او زنا وکړي نه حتی تعلق نشته زنا وکړي په کومه څه د کومه نه چې دا مالګر دی په کومه څه زنا ګناه څه په دې کې څه تاسو کې تاسو د حج عمرې باره کې مختصره مستدله رساله ولیکئ چې یا دې سره څنګه وشي او بیا لکه سوچ کوم چې ډېر استادان د سکول دي کې یو وخت په حج کې نن سبا بعد شي ټول حتی ورسې کېده چې سړی له پلیکلو شرط راځي دومره خلکو دا د حج چې چا دوه درې حج کړي کنه او د اردو کتابونه یې کتلي هغه رساله لیکلي یو وخت په حج کې عایده شو بیت الله شریف طواف جمعه سره راځي باقي ټول اعمال کولی شي طواف ورسته مخکې باب قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات اشهر معلومات کله مې دا قولا اذا شوال لم يشق خطو سرم د حج نه کول شي کېږي دې چې ورتا راغی نمک کې نشي کولای پیدا دا شو چې بری میاش کړي عمره او حج وکړو متمتع ګرځي او عمره دې نمک کې په رمضان کې وکړو دې کې نو کړه متمتع نه ګرځي لا شو فمن فرض فيهن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال ومعنى ذا ترك السود بسبب ما كره ابر فمعنى ذا امشاء جگہ او ما ویل چې دا درې تفصیل ورکړي دا کلام تلې پیخيږي يسالون عن التي قل هي مواقيت للناس والحج او دا مواقيت دي ميقات زماني خاص هذه اشاره خير قال ابن عمر الحج اشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه وقال ابن عباس من السنه الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج ولا تنظيف في نفر مبارك قران ثابت او فرض الصلاه وكره عثمان ان يحرم من خراسان وكرمان او اذا ميقات ان يتكبر مكه ما كوا لیکن دا د خپل راځه ها علماء سره موافقت نه کوي ثم چې لری دې نه دي او ثم د حرکات او سکرات او تلبیه زیات کړي امر اجر ثواب جاء دې وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر بن حنبل قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا محمد بن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الصلاة وأشهر الحج والتوحيد ليالي الحج والتوحيد حرم الحج لکه یو وخت خلک چې حج کې دې ځلونه په حرام شي د مناسبت سبا اذا شوال نه پر کله کول شي ولدن نبی شریف ده نو دې مکه مکرمه نه یو 100 کیلومتر بار نه التورتیلو قالت عائشه فرمایي فخرج الى اصحابه عليه السلام فرمرغرو ترو وتقو دې مینا قال دما کړوا فقال من لم يكن معه منكم معه هدي فجاء هديني فاحب ان يجعل عمره فليفعل لاول اختیار ورته واجب کړه لاول اختیار ورته واجب کړه ومن دانا هغه عمره وګرځي هغه قارن ولې نه دی شبته هغه مفرد ولې نه دی ولې پیدا کار کاو شبا فسخ الحج الى العمره راشي ولې لا فسخ الحج عمره تکو شبا چې هغه رواج ولا تکو ومن كان معه لم يفلا رسول الله مبارک فدي وجه حتى يقول ما ديو بل ذلك عملنا فالآخذ بها جاء بأخذ والتارك لها ذلك خياري ولا ورك من سوقي لآخذ أو تارك أصحاب النبي عليه السلام قالت عائشة جدي فرمائي فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة طاقت والو يعني زاني رسول شو في حرام كذا كل كاري كل وكان معهم الهدي وقادر نجب عمرين مراد مستقل عمره وقارن قولي مستقل عمره قال فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي ما جلس فقال ما يبكيك يا أنت خمقلي ولجاري سلجاري قلت سمعت قولك لأصحابك في عمرك أو فمنعت العمرة دخل عمرين منشم قال وما شانك قلت لا أصلي منكم لكن هذا خير وصل خذي
د حیض د تعبیر کوي نو پدې کوي مون نه کوي پلان کې مون نه کوي دا یو ښه تعبیر دی د حیض باندې پات مون په حیض کې راشي نو باندې مون نه کوي کنه ذکر لازم مراد ته نماز ته زموږ په وخت کې څه لفظ دا راوړل دا چې د مقالې تاسو کوي هم د خپل زمون نه کوي یا یو بل خزه کده بل خزه نه حکایت کوي نو دقه وای چې کوم ورته چې مون نه کوي نو صحه دا مثال لا اصلي قال فلا يضرك انما انت امراه من بنات ادم وكتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك حج دقه سوا بس حج وکړه مزدلفه تدلیشی عرفات تزا ذکر کوا تسبیحات کوا لبیک او جایز علاوه قرات نه آئے دې لپاره او جمعه تکل ممنوع نشو طواف په جمعه کې کېږي او سایه په بغیر د طواف نه ولې نشي دا دعا باقي ټول عمل کوي قال الله قريب الله يقول تعالى بر ضروري کې دا عمره قال فخرجنا في حجه حتى قدمنا منا تراجم پاک شما الله ثم خرجت من منا فاخذت بالبيت طواف زيارت بیا او بیا پاک شو قال ثم خرجت معه في النفر الاخر اخري سفر في مدينه نفر اخر حتى نزل المحصب رسول الله مبارک حج نفعل شو وادي محصب کې یو شپه دی مدینه ته تبذاخيري ولی وادي محصب کې شپه دی یو خدا چې دا هغه دیو چې کفار زمون په مقابله کې میټینګ کړو چې رسول الله مبارک او دا مرګ سره پایکار وکړي یو شکریا شو چې الله نن دې غوړې موږ لاره او بل د خلکو لپاره سہولت شو یله کده شابه طواف وداو کې محسب کې بربد انتظار کوما او زبا حکم دې نه باندې یو دې یو نه خاورا ولذن ما بدا عبد الرحمن او دې ولې غوځه کدی وته کیدو چې څه په خبر نه کړ فقال اخرج بيوتك قول لي بود الحرم نه بارو باتا قلت لله بعمرتين ثم فرغا فارس ثم اتياها ورجل ترى ذي الوقت في انتظاركم اذا ترى قال فخرجنا حتى اذا فرغت وفرغ من الطواف عليه السلام فارس الطواف ودانا ثم جئت بسحر فقال هل فرغتم قلت نعم فآذن بالرحيل في اصحابي فارتحل الناس ومر متوجها المدينه قال ابو عبد الله يزير الذي لا زير تسمعنا زار يزير زير او زار يزور زورا من بيرشي او ذر يزور ذرا دريوال يوم انا وربديشا انا كتفصيلات ترتسارو لك خبر آسان شو شابه دې اعتقاد نلر الا انه الحج لك عمره مستقله فاشور الحج گناه غنلا شابه دې کتبه چې مخکې خيار ورکړو او د څه امر وکړ دا مخکې خيار ورستو ته خبر سخت کړه چې پرې چې لاري واچ ختم شي زید الحسن دقه په وادي محسب کې شپه کړې و او کته چې مخکې صلی رسول الله مبارک ورو دا دې شکوا او کړه نو راوي ورته دا کوم طواف او پرې وای دا حج طواف خو دې کړو طواف زیارت مخکې تیر شو چا به موعد کې قضا او قضا قال صفیه دا طواف ودار تفصیل براشي طواف زیارت ورو کړ د خامخاله ایک تفصیل کوم د زیارت څخه ته حایزه نه خامخاله ایثار دې وکړي او طواف ودا دا واجب دی دا چې کله واپس کیږي سپورت ته ځي دا که حایزه شرطه تعقیب شو ٹھیک شو خبره حاجی او څه هیڅ راځي طواف ودې نه لري او دې بیا تیار دي پروا نه کوي ما ارانی د ګمان په بدل مګر تاسو باندې عليه السلام ته وي فقال اقرا حلقه مقصد شوی دی ولنا غير اختياري خيروزي سر دي اخرى يليشا وجود دي زخمي شا او ما تفي يوم النهر قال قلت بلا ولنا اخو نكري طواف زيارة قال لا بأس انفري لا قالت عائشة لا تقوتا اقرا حلقه وتقول اغلا خير طواف زيارة تريد الدمرة ودي تيري في تولي نتاو شو لي بدي وذكر عالم الغيب ده بيولي او ما تفي دفوسرك ولكني النبي صلى الله عليه وسلم من مكة او انا مرهبت عليها شكتي يا اغا
برخي بغیر موږ ورکوزیږو سره ملو یا هغه کوزیږي دا غرنا موږ ورخیږو سره ملو شو انا مسعد هغه منحبط ملو شمالي روان شو ومن قال حدثنا ابو بكر بن قال قال ما ابراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن وقال سليمان بن الله تعالى وانا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث الوداع فمنما اهل الحج ومنما اهل الحج ومنما اهل الحج وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بالحج الذي من تقولوا جنازه مفرد كان يدري يشو فاما من اهل بالحج او جمع الحج مفرد جمع الحج والعمره قارن دي لم يحلوا حتى كان يوم النحر لیکن مولانا سے دین اب هغه خلق مناسب سائقین الهدي دي لکه عائشه روایت مخکې دي چې کوم غیر سائق الهدي بقيه مسجد حلال کړی پیږي ورپسې اشاره ومن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبان بن علي بن ابن مروان بن حكيم قال مولا عثمان وعلي سره ملاقاتونه شوي دي مروان دوړه وعثمان ينهى عن المبادئ ادي عثمان بل تمنتون منع کولا وان يجمع بينهما دقها دين منع کولا فيو سفر کی دوړه جمع کول فلما راى علي اهل بهما غير ذلك مخالفه دیکھو لبيك بعمره وحجه او قال علي سوي ما كنت لنت فريدا سنت النبي عليه السلام لقول احد عثمان دا وجنه او ابن عمر مو کنا اذا ما بلار به اتباع کې د نبی عليه السلام دي دا ګوره سنت عليه السلام لبيك بعمره وحجه دیوي فقال لي رسول الله قال مخلا الذي خلق داخله دا رسم فاجره دیوی بأن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور لبزمكك ويجعلون ذلك ليس نقصان قول محرم ليس سفر كلا كلا نسيبه ويقولون دي بسبب إذا برأ السفر هم فوقان وإذا حج سفر كلا يقان زخم بشبه ما نقول فأكل حج نقول لك نتبه إذا برأ السفر تجور شيء غمرض لشاد وقانو من بلا دومره اوږد سفر کړی دی او حجم به کړی دی شاګانې زخمي دي یا جوړ شي وحفل اثر او قلار د حج د اجر رسو اثرات ختم شي اثر د حج د رسو قلار چې د قدمونو نخل دا ختم شي وانطلق سفر او سفر ختم شي محلت العمره لمن اعتمر یا به عمره حلال کې څوک کوي اشهر حج کې نه کوي دا ردی بیان وقدم غير السلام واصحابه سبيها ترابيا تخلوا خيروا المهلين بالحج فامرهم ان يجروا عمرتان فتعاظم ذلك عندهم ودرس شيء وقالوا يا رسول اي الحج قال حج كله بذات الامر ثابته وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وصائف الهديه مختص بالروايه السلام عن سيدنا مسلم قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ذات حلال وعمره وقاشابه أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة وطاوت أمرك ولم تحل أنت من عمرتك طاول ابن الله قال إني لبت رأسي يوم بذلك دار وجولي لما تتكلفتي تليها وقلبت هدي بلا هدي من رأس أغالك يبين الموطا جولي لي فلا حل حتى أنحر أو دريما وجنوا يا خيران ايوه ذكر قارن مو دا غوړي دا قارن چې حسایق الهديه نو په پاره ماتو لګن قارن ټیک ته چې په قارن نه ماتای واغه کال کې څه چل ورته راکاو ماتاو یې نو ځکه دا ذکر ورته تمتعتو نصر ابن عمران وای ما تمتعون یتو بنهالي خلق عمر وتمنع کولا ابن عباس نے تقول تو امرني هذا حكمك شوفوا فرأيت في المنام ما خوب لذا لا أبو جمل يأتي كان فأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمر متقبلة ما خبر وكيف ابن عباس فقال هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي أتب عندي وأجاب لك سهما من مالي حتى قال شوفا فقلت لما إذا خفت وجنا يا لا ترجمان هذا وجه
خو دا وجنې تار او بیا هغه د ابو جمره وخت چې عبد القیس را د حدیث مترجم تیر شوی دی څه شابه داخل شو مخ کې د تربیه نه درې ورځې چې سره ورته باندې راغلی کړه او دې قومه اتمه ورځ دی او مترویه ولې وي دیو غلطه معنی تا مفسرین کړي دا غلطه خبره مرجوحه د ابراهیم علیه السلام شپو ولید تربیه شک تا وای په شک کې چې دا قوم د سنگي ظاهري مراد دی او خبر ورکو نو په بل شپه بیا ولید دعا عرفه او د څه چې عرفه کوئی شو دا ټیک دی دا څنګه دا یو مترویه په دی وجه وای اروا خان سیرا ولته وای دی په دا ورځ باندې خان سیرا کړ چې بیا په د مینا مزدلفه سفر کوو چې بیا ستګي نه راځه او یو د لوګو سیاسته په کار دي عرفات عرفه ذکوي چې د حضرت آدم علیه السلام او د حوا معرفت یو بل سره راغلی او مزدلفه ته مزدلفه ذکوي ازدلام قرب توي چې د دوارو په دغه میدان کې یو بل سره جمع کړي و نږدې شي دا ارواح الابل ذکر يوم الترويه والترويه وقال لي اناس من اهل مكه تصير الان حجه مكيه حج لمكي شو ولي ذكر يوم الترويه نيته باید چې د مدینې نه نیت وکړي عمره ولې کې مستقله عمره مستقله او قانون په حلال کې بیا بکله نیت کوي یو مستری د حج مکی وي مرادات دې کار حج کوي فدخلت على عطاء الترتيب قال حدثني جابر بن عبد الله انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق المسلم وتركنا من القربانين وقتهم فقد اهلوا بالحج مفردا قدر اهل الكعب افراد ذكوي فقال لهم احجوا من احرامكم بطواف البيت وبالصفا بين الصفا والمروه قصروا ثم اقيموا حلالا فاستجوبا حتى اذا كان يوم الترويه فارجوا بالحج ذا مكينه جزيه لا تاسو دانو ولې وجعلوا التي قدمتم بها تمتعا وغيره فقالوا كيف نجعلها متعه وكذا حجه تجري قال افعلوا ما امرتكم فلولا اني سقت الهدي كما ذات الهدي لربت لفعلت مثل الذي امرتكم ولكن لا يحل مني حرام وما ما حرم عن حلالي حتى يبلغ الهدي محلا اذا ذبحتم ففعلوا قال ابو شهاب ليس له فضل الا حديث هذا حديث ابو شهاب دا راوی دی پدې کې دا غبل مستند روایت د موسی بن نافع جندي ما سوا دی ها وفي حدثنا ابو بن حدثنا حجاج بن محمد الاول عن شعبة عن مسلم ولا لدينا امام احمد بن حنبل وی متمتع افضل ولا افضل رسول الله مبارک ارمان کړي کما تر هدیه نه وي نو ما رمضان حلال کړي نو ټیک ته چې وی قارن وو ادا منی چې پیغمبر مبارک قارن او تمنا یې د چا کړی دا تمنا مواینا تمنا را تمتع د افضلیت توجه نه کړی د دې د وجه نه کړی چې تاسو بیا د ما د عمل پوری اتباع کوئ دوسر پدیش فلما راى ذلك علي اهل بهما جميعا رسول الله خدا عثمان او عمر اوجي ما وي فتر دي ذکر شابه ومن بعد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بن عمرو فقال لنا مجاهد يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلنا حرمة ومتمتع إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد حدثنا مسلم بن سعيد قال حدثنا من قال حدثنا حدثني مطلق عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن قال جبر أبي ما شاء ورسول الله عز وجل لا فهم فرمان ربي وعثمان بس مخکې ذکر راغی قرآن حکیم کې الله فرمایي لکه ما ته وګوره اتم الحج والعمرة لله څنګه دی پسې یعنی تمتم تی مراد ده او قران دواړه څنګه دی فإن أوصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 دي پورې د چا بحث شو د تمتع او د قران ځکه چې ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام یعنی دا عمره دا تمتع او قران د هغه څوک چې د مکه اوسېدونکي فما اهل مکه فاشهر د حج عمره بندره دا اشهر د حج بل پیدا راوته شوال نه پس باغی عمره کې بالکل باندې کې فاهل مکه فاشهر د حج کې عمره کول ممنوع ولې چې بهر نه مسافر راځي کوي تکلیف تاسو به صرف حج کوي نو اهل مکه یا چې څوک په مکه کې مستقل اوسېږي اعمال وغیرہ نو هغه دا ممنوع ده بالکل ممنوع ده هغه به عمره په اشهر د حج کې نه کوي ګناهګاری کې کوي نه به کوي دا وی حج په صرف افراد هغه تمتع قران شي ويجي په خبره د مسجد وقال وكان يقول ابن بكر وجه فأتنا أبو بكر وقال وسلم في مجال فأنا رضي الله عنه أنه سلام الله فقال أنا المهاجر وأنصار قال أبو قابل الإمام البخاري أستاذ فقط انتقد إلى شروطها في حجة الوداع وعلينا فلما قدمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة فقالوا اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي هذا يروس لغير دغارة كأميلة كي يا إشعار كي عليك أميلة بإشعار صدق بارده وكم طبقي والطريقة صدق رواد بالتبارك تطنع بالبيت وبين الصفا والمروة وأتينا النساء حضر الجماع مطلع ولبسنا الثياب قال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محل كده اخترق الرمي الجمعين قص ثم أمرنا عشية التربية أن نهل بالحج كا عمره وحج حرام ما تكرم إذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة لتواف زيارته وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله عز وجل وما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج لا غلقت بالحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة تجزئ وجب يوكا شاة كافيكي وجب قرباني بكيكي قال سيلة كاد وويل عليه الدعاء قال وجمعون سكين في عام في يوكال كي دعاء عمل أقل من الحج والعمرة لا غير شكرية شوى أو مفرد بالدعاء عمل يوم يفرد مبارا مستحب فإن الله أنزله في كتابه وسنه نبيه ودم وأضاحه للناس غير أهل المكونة لا تمتعوا قرابي عليه قال الله تعالى وذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام أشهر الحج التي ذكر الله في شوال وكاز الحجر ومن تمتع في هذه الأشهر عليه دم أو صام در أول سورة دي رفض جماعة وي فسوق معاصي وتوي يدعي جاكال وتوي دوت القصير أو ده مستحب دي جزيبة شو حرمتا مطلبية بيبتك دا ابن عمر خپل راوړه نور تربیه وکړه باندې کله استلام د حجر اسود کې او استلام د حجر اسود څه طریقه ده لکه صبر وکړه د طواف طریقه نه دلاله ده او نه د عمرې طریقه ده څه خو درې ده لکه صبر وکړه ثم يبيت بجيتواكي ثم يصلي به الصبح ويغتسل ده مناسبته ويحدث النبي صاحب كان يفعل ذلك نو ٹھیک ته چې دا غسل رسول الله مبارک کړی دی مسنون دی ولیکن دا تلبیه بدلول د اختیار چې دین نه پته نه ده د دې لري د تاسو نه ولې نو ویلې دا شبا او دا وخت د کده شپې داخلي وګړه اوس ته اختیار ختم دی اوس د مؤلف په غاړه کې دی د انسان اختیارات ټول ختم شوی دي دا به په غاړه کې څه دې درځي عمره کې د مؤلف ګاډي او په حج کې د مؤلف ګاډي مکه به عمره کې د انسان خپل اختیار ایرپورټ بکوس شو ځان له ټیکسي وکړو مکه ته ورته اوس ټول په مدینه الحجاج کې ګرځي یعنی حج چې کوم ان دغه ترمینل الته ګرځي چې څوک عمره لري او که څوک حج لري نو الته چې ولې څنګه نو بس الته بیا چې پاسپورټونه واني او د معلم ګاډي ورته ولاړ هغه کې کېنای او مکه مکرمه ته ورسي خپل تل خي وسو پریدینا وېزو والا پریدي یو جس کې چې عمرې والا دي او وېزو والا پکې دي په یو جس کې
نو لاول چې څنګه کوس کی نو عمره والا حج ترمینل ته غاړي کې ګوري او ویزو والا انټرنیشنل چې کوم ترمینل دی دا هغه ته وایي زه خپل افاقه کوي او حج والا د معلم غاړي کې یا عمره والا د معلم په غاړي کې د معلم غاړي ظالمان هغه مشران ډرایورانی په داتیر حج کې مونږ په 12 غنټه کې د جدینا مکه ته رسولي ولې راځي چې 12 غنټه زه په دې بودره دا او تمرین کول ورو وکړه د لا په غلطه شو اسلام خو پښتو ریاله غریبانان لور کوي نه کوي 12 ساعته ورته ماته کې مولګي اته اولا کې یوې غنټه لا یوې غنټه د تیر غاړي دا یوې نه غنټه شو نو زه خدا ته شوم چې واکه را سره رسید باندې شو نو وستاري ود شو پرې وته حرام په لان واچې ود شو خو بیا هم پکې میاس کې راوي د خپل خدای بندر غونډي کنه او داخل غریبانو نه دې ځان کړي ورپسې شه او د سعودي دا یو سیستم ډېر خراب یو خوشل ځای د کل یو پرانستل په جدا کې دي چې څنګه کوشي نو البته په کمپیوټر کې ارسو تر پاسپورتونو په بلا کې وخت وو نو چې بیا د ګاډو ته خېږي بیا د پاسپورتونو والی مالته بیا در سره ودی نو چې بیا په لار کې یو ځای دی د جدي او د مکې په میانس کې البته ګاډي ورته شي د دنیا ګاډي ولاړ مالته بیا پاسپورتونه یو سیم لارې دی راځي نو بیا د معلم دفتر ته یو سیم لارې دی راځي نو چې بیا مدینه ته ځي نو بیا پاسپورتونه دی راځي نو چې بیا مدینه ته داخل شي نو ته ځان مدینه الحجاج ګذريږي ډیره باندې لګي ان بیا پاسپورت راځي نو چې بیا کله راوځي نو سی ایرپورټ کې ورکې نو کله په دغه کې ورکول ایرپورټ کې بیا دی راځي یا خدای پاک دا دونه خدای مړي دی راځي نه کې دا په سادهګان هر ځای کې پاسپورتونه الکه تاسو د کومې زمانه سره تعلق لري دا خدای زمانہ چې دلته تکور کې په امریکا کې تاسو نه حتی کار کوي او چې په ایرپورټ یو ځل وردن نشي پس په کمپیوټر اندراجو کار دی کې کمپیوټر نن سبا پروت دی نو دا بار اندراجونو اجانو به خو باسي عمله کومه ناراض تر والله که په کمپیوټر دی واه لکه چې بس یو بل سره کپ لګی لین بوته ولا او یو سور خط یې تر اخري سور سره پټه چې لکه وخت کې بازار باندې غوسه الخط الاحمر بس اډر باندې خوشالي کې چې اډر وکما په دې عجم د داسې ښکاري لکه مریا اډر وتاو کوم دي دا اډر پابند دي ما شومان لکانه کې ورته په کمپیوټر کوي نه البته بختیرو دي بل څه وایي ما ته ټیک ادا څنګه کی او چې بس کی گاوی بس کی فیشن بس کی او بل سره بغپ لګي او په موبایل کې ولا رنگ راشي نن تبا خدا غته موبایل دی په هغه حالت کې او هغه بدګي ته په 200 کتابه ته پلي ولا پروید نه چې دا دونه خلک ماته ولا الکستری ټیکنالوژي دا ورته خلک کم خوره ده او دې د 200 کاله مخکې ټیکنالوژي کې روان دي ریورس الکه خلک زما یو مرګري ماته وای ودا چې پیسې د سعودي سره د دنیا پیسې دولت وسره دي سره دې پیسې وسره دي او د ټیکنالوژي دا ورته زمانہ ده او تاسو ګوره بلډینګانو ته کار ویل دي بس یو بلډینګ ورته بل جوړای په چې کم سړک زمون پاکستان چې په 2 کال کې کم سړک جوړی نو هغه په هفته کې جوړي زمون پاکستانان چې بلډینګ کم په 10 کال کې جوړی نو هغه په میاشت کې جوړي بلډینګانو ته کار ویل دا او نور دغه نه دي خبر هغه ماته وي د داس هغه ټیکنالوژي دا ور دي که دومره پیسې یو مل سره کنه چې په جده کې د خپل خودا نو چې بس په مکه کې د خپل ولا دا څه نه جوړ کړي اوس ریل جوړیږي اوس ریل اوس جوړیږي او جاپان د نن نسو کاله مخکې ریل جوړ کړي د جاپان ریل د جاس پرستار دي د جاس پرستار فی گھنٹہ 800 جاس 660 اور 650 کلومیٹر پر گھنٹہ کے سفر ہے جاس 650 اور 660 میل فی گھنٹہ روان ہم چلی روچی اور د جاپان ریل 800 کلومیٹر گھنٹہ کے روان اور شل کا لمک کے جوڑ کرے اور تب بہت مالے ریل گاڑی جوڑے ازاله بسونه دي او سره حج یې بس یو لکه ورته ولاړ یو لکه چې ضرورت باران وري او حج یې بس نه غطا اجتر تر نه دوی اجا غری باران نه رواني بس خراب په تکلیف کې پراتی دا به موږ تیر شي
نه ته څه په صورت کې بس راځي ټره بس او خدای اوس بس کو احرام هم ته بل بس پرال درېږي ته په طلاق ولاړو اخر کې بل بس راځي جاري ته نظام یې ډېر کمزوري څه ده مدینه منورې نه په خدای یقین کې یو ځل دوه سخت ګرمي و چې ما یې مړ شو او دا چې برا سره او په ذل حلیفه کې راته بس راځي بس پراتو کیا بل بس پرازي مصری برازي ایت ډیر راوچ نو دې له ټیکنالوژي دا ورته وګوره او د سعودي نه خروته وګوره هیڅ نه غریبانه نه دي خبر ماشومان لکانې کې نولي او سنني خبر او ټول وخت انسان دی 50 کړه تکبه د خدای نیک بخت دا اجیان پټیږي نو عمرې والا کې خو بیا احتمال لري خبرې تا مزدوري ته پاتې کیږي نو اجیان چې حج پټیږي خو نه ده نو څل ځای د پاسپورټونو اندراج اټوره پرټرانو له خله دې استعمال راوستل اکل دفتر لا منډوي غریب او کلال ته منډوي او کلال ته منډوي او او زړې زماني خیمه او سم لګولې عرفات کې ټوکړې دې باندې اذان کې او بلار کې راځي پیادهګان مولانا صاحب پیاده لپاره یو ځای کې چپر لګولې چل پیادهګان لپاره پکې نشته الکه پکې ولګي لکه دا مزدلفه او د مناش جمرات ولای کې پکې شته دې کې پکې نشته یو تقریبا 1.5 کیلومتر 2 کیلومتر اب ځای کې بالکل په زور برابر و نو دومره پیسې چې تاسو سره دي د خدای نه وخت راځانو بل پیسې کړي نو په دې تاسو د اجازه نه چرته شي جوړو ګرمه نه خلک مړ او سخت ګرمي وی کوي جمراتونه چې ورو دي 1.5 کیلومتر دغه څه په سور نور بیا برانه یو چت رتیب نو چې هغه لږه ختم شي بیا ور شروع شي او هغه سړک دومره خراب شوی دی قطانی دی پکې چې هغه سړي په ماتي کې او په احرام کې برابر راوړ اخله خیره وکړه نو دا نظام د سعودي بعض نظامونه ټیک دي خو دا طریقې دې ټیک نه ده 50 ځای به تړي او پرانه دي کړي بیا به پرسته تړي بیا به پرانه الکه یو ځل چې اندراج راشي دا په کمپیوټر دا ول خیر خلاص ټیک څه او بلکې ضرورت نشته پاکستان نه چې کوم اجازه دي دلته اندراج شوی دی په کمپیوټر کې په اسلام آباد دا کمپیوټر هغه سره کنیکټ خبره خلاصه الته اندراج او دلته اندراج په لین بوالاره او باندې وستر ګرو بس او د کوم سپک نظر کوي پاکستاني ته په بل سپک نظر کوي خپه نشي ډېر سپک نظر وته ګول جز بولار یو برېشه پاکستان نه دغه فکراتي پرول نشته روح یلا دا سپک لفظ وته روح معنا ځه یلا معنا زر کا سپک نظر وته ګول دا ولې وجه باندې کوی دا زموږ مشران د سعودي خیرات خواره دي نو چې څوک چانه سوال او خیرات کوي نو هغه ته څوک په نظر نه ګوري زموږ دا کسانان بټاټا دا ټول خیرات خواره دي دوی کې زور نشته یعنی کې دي کې پټې زور سپیس سره خپل مسله سمول نه سیستا خو دا څه شي وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثنا كان يوم الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان هو عليه السلام في صوافات حتى اصبح ثم دخل مكه ابن عمر بمدات يقول شباب يدخل فيها اختيار نشتا من اين يدخل مكه امام البخاري في ذات سنتي والمكان الزور بسيطه من الثانية العليا كم برح صدا قصوة معلات حجون ورثوي ويخرج من الثانية السفلى قصوة مصفلة وشبه نداسته اختيار نشتا او دا ولی بدا بالائی نراتا ابراهيم علیہ السلام کی دعا کردہ فجعل افئدة من الناس تهوي إليه يقول دبرنا الانذارات هذا مشاكل السياسة ومحمد بكوهم باب من أن يخرج من مكة ومن صلاة السنة ويحرزه صلاة في بكر قال حدثنا يحيى عن رجل عن نافع عن يقول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقام مكة من كذا إلى الحديث والياء التي في الحي وقال ما تنهي في السلطان يو كذا دي فألف مقصورة أو يو كذا فألف ممدودة ودا قضاء فالي موجوده دی بالای علاقه ته جن سبا حجون ورته وي او نن سبا محلا ورته وي او نن سبا د شی بیا امر علاقه کی ورته وي او نن سبا وتا دا سوته ویل کیږي دا شی بیا امر نه حجون نه محلات نه
او دا بل څه مې خدایا دا د علاقې نه راځي او چې وزي نو بیا کودان وته په پالي کې مقصوره کودان اوس ته کودای وي شار ابراهيم خلیل دا چې کوم مقبره نه کړه نو په دې بوزه ورته ولې حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما كتب من هذا ومن غيرها ومن حدثنا محمود بن عبد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب من أعلى مكة كذا وقد قدان من أعلى مكة آغي قدان سنة لقيها من أعلى مكة من كذا سنة لقيها كذا بالا إذا قدان نشيبي أنا هذا ها. ومن فلقدنا أحمد فلقدنا ابن وهب فلقدنا عن شمس وسامي عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعلى مكة أي شامت من أعلى مكان يسرقي ها. لكن وقت ما قبالين على مكة تراولا. لا تجد. تمام. على كلمة من كلام ودواء كما يقول من كلام. هم تدوارنا جايز دي ها. دي بأكثر داخلية قدرتنا. أنا كذا خلاف السنة شو. ويده كوتا جنسي. أقرب منزل تو جواز تدوالو شتا لا تري باستحباب لشبه حدثنا عبد الله بن عمرو وابي قال حدثنا حدثنا عن شيخنا وكان قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن كذلك من اعلى مكه وكان ابو بكر ويقول من وكان اقرب ما الى مسجد وكان اقرب كان كذا من اسم ابي ترى كان اقرب خبر الامام قال حدثنا هشام بن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن كذلك وكان ابو يقول منها او جايز او دې بدل قدر نه لکه چې کوټ دې نږدې هم دا او قدر موضوعات دی باب فرض مکه او بنیانها او د مکه چې تعلق د مکه سره دی هغه بیان کوي ها وقال تعالى ويجعل بيت مثابة للناس وأمنا واسعة مثابة زي راسل الصوب بيوت وجوه خلق ولا رازي وأمنا ده أمن زيري والله فكيف جاء من دخله كان آمنا واستقيل من مقام إبراهيم مصلى قال إبراهيم عليه السلام مقام دا د بیت الله دروازې سره لږ معمولي پسک د حفیم او د باب په نیت کې دا یو ځای یو د شیشې داسې یو شی دی داسې یو شی او په هغې ابراهیم علیه السلام کاڼی پروت دی چې هغه بیت الله جوړو په هغې موجوده او د ابراهیم علیه السلام د پښو په کې د ګوتې د بندو نښه او د پاسه د شیشه ده دا ورته مقام ابراهیم وایي د هغې شاته ودرېږه نو بلې هغې تمام شي بلې بیت الله تمام شي خدا مستحب دي دا مسنون نو قبل ځای کې سره قاطع ده طواف کې کولی شي ورپسې عهدنا خلق حكم دعاء لا رضيتا أن ظهر بيتيا الفاق قصاته لكن جمعة حكم ده للطائفين إذا ظهرنا راضي عاكفين مقيمين لمكين مراتب على اعتكاف ولا ندري أهل مكة مراتب والركع السجود مخلص راكع وساجد جمع شوى قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات بشير خليل الرحيم أولئك بخطش الميمين ولا ركع من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله يوازن مؤمننا ومن كفر فأمتعه قليلا من الدنيا فجر كذلك ثم اضطروا إلى عذاب النار بعد الموت وبئس المصير فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا دعاء يوم دوانا ذكر يوم دعاء كده بالآمين ويلي ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين من قادين لك واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك هذا منفحق كده دعاء الله قبول كده وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولي فلقدنا عبد الله بن محمد فلقدنا أبو عبد فلقدنا بجد فلقدنا عمرو بن جلال فلقدنا أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه فلما رأيت كعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كعبة جوړېدله دا د پیغمبر علیه السلام نه دغه وخت عمر کم 150 کاله لري څو غدينا کامیابه شروع کړه نبی سامي او عباس يقول الحجاره عباس بن انت اجعل ذلك على رقبتك هذا يذكر كبي دينو وري غربت له وتسكينا او ذكر بالوجوه خوذتي ذكر الله كذا چلو کړه فخر الى الارض كذا تقريبا وتمحصل وادي شو اسمان تا يريني زاري فشدوا عليه او بل ورادي كمارو هي أولياء بعض لأن تصبر أو أهل مكة ولا فروانة وضيف بردر توقفنا
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال كان في شهر رمضان من عبد الله بن محمد بن ابي بكر قال اخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه من النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا پوری عائشی القوم ساچه کده کعبه جوړولا من اختار القوم ساچه پوری قواعد ابراهیم لکه ما تاسو ته ویلو کنه حتمی اعتبار پرې حلال مال وسره کعبه دی حلال به پیدا کوي یو درې درا دویم درا به اعتبار پرې پیسې کم شي ما یا رسول الله تعالی عنہ قواعد ابراهیم هغه ته نه راځي ان لولا انسان قوم کنه پرستا قوم ستا کفر تا پرستا چې د کفر نه ایمان سره دی فعلت ذا کار باندې ولدا کې شی ویل ښه بعض امر مختار د یو فتنې د وجنه پرې خو دی شي بعض ترک الاختیار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په کتاب العلم کې دا مستقل شی او ما شاعری سمریدو بنا به طرف بلاد شاشر فخذهم یاتي فقال عبد الله وبص اخلك وجد فلان من الذين بدل قول الله تعالی عنه ولکه شبهه نشي عائشہ او نبی السلام ګمان نه کوم په نبی اسلام چې پرې د اسلام د رکنین اللذین یریان الحیلة حبیب لري مګر دیو جنې پرې کړي چې بیت الله تعالی علیه قواعد ابراهیم او ویلو کنه چې هغه دوه بوټونه نه دي په میانس کې دیوال دی او اسلام په بدل ګډ کې ها جدار حبیب مراد دی من البيت فقال هو عن جدار دیوال نه مراد ما في الجدار بحكيم دي قلت وما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم أن نفقة حلال قلت وما شأن الله به مرتفع الدواء ولو كثر لا جدا شل دون كثرة إلا لا درجة قال ففعل ذلك قومك إذا خلت من شاء ويمنع من شاء لك بيه فوروق ذوق نشي والبيه فوروق ذوق سنبال وأولئك ولولا أن قومك حديث عنهم بالكفر الجاهلية فأخاف يريهم أن تنكر قلوبهم زي بدو نجري ما بداخل كرودا حبيب ببيتك أو دروازة بدل مكة ترفي واسكرها أو جعلت له بابين بالرواية كرادي فيو باب بخلق داخل بالمعتل مثل عبد الله بن زبير دوران معهم درجة مثل حجاج بن سب دوران عبد الله بن زبير الشيخ كده عمد الله بن الله موافقة زون حال ترى هارون الرشيد امام مالك سره مشوره وکړه چې خوخی رسول الله مبارک درمان متعلق ولا بیت الله کې هغه وینا بس دا به یو بادشاہ راځي بل د لاس پروانه او بل د ناس راځي نو د بیت الله نه په کول بدلو بشي جوړ کې او د خلکو د دنیا به عظمت ختم شي وایي په خبره بس پرېږي دا حق صفات دي ها وایي فرقت نووي په معنی فرقت نووي انسان مراد مستقیم هغه بیا رسو پکې اضافي کړی دي او اوس پکې سعودي حکومت بار نه چیرلې او تنه پکې لري نخري کړی ورپسې شه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد قوم کې کو بنا قتل بيتا فبني وراء ابراهيم بين فرج بناءه وجعل له طريقا خلف اليوم دروازه بمولد ان شاء الله قال روميا حدثنا هشام خلفا يعني بابا وبه قال حدثنا وياه وعن قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن مروان عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعمل لولا ان قومي حديث عظيم في جاهلنا حديث دعاء يا سوري بارك او مكي جسم شنو حديث عظيم خبر شو كان خبر مرفوعي هذا فقط فيما أخرج من وجهكم في الأرض وجعل له بطن إلى رشدي وقال النبي فقد بيده على إبراهيم وقد الذي عمل ابن زبير أبايس بفهذا من الكعبة ما تأكلها ومن الوقت من النبي وقد رجعت إبراهيم حجاز الناس من مسجد ما هو نزل إبراهيم عليه السلام زمان مشان قبان ولوفان وغرق بنيادون روتل قال جريد فقلت له ما ترى موضوع خان شابه كم ځای پورې داخل کړو په هغه دی بنیادونه کم دی یوري که هو الان مداخل کې مثلا حبيب تا اشاره د مکان تا فقال ها اهتمام د جرير ويواغشتا من الحجر د حبيب نشبق ذراع تقريبا د بیت الله د دیوال نشبق ذراع یعنی 3 ځله تقریبا دلته اعتبار کوي ټول حبيب نه لري ورپسې شه وقد حرم وقوله وانما امرت ان اعبد حرم نقشه می جوړ کړی وشه ها هذه فلسفه حرم هذا وكل شيء امرت ان اعبد من وقوله والمسجد محرم علينا بالباين ها
كل شيء يسلم إلى ولكن أكثرهم لا يعلمون وبه خلقنا عليكم بالله من جعل خلقنا في رسولنا في حديث من كنا مجاهدنا قولنا بخاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنا إن هذا البلد حرمه الله لا يرضى شيئهم ولا ينفع شيئهم وليس يرسله إلى من عرف یو رسول مندستنات دلته چې د مکې مکرمې په کورونو او په ځمکو کې ملکیت کېږي که نه کېږي دغه ما ته متوجه شه نو شافعي او احمد بالکل لکه څنګه چې نور ځمکې مملوکې دي خرڅېږي اخیستلې کېږي په اجاره ورکېږي په اجاره اخیستلې کېږي میراث کې تقسیمېږي دا څرنګه حکم د مکې دی او زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او مالک شافعي احمد او امام شیخ مالک فرمایي هغوی وایي نه د حرم ځمکه وقف ده د مکې مکرمې د حرم ځمکه ده وقف ده دا نه خرڅولی شي او نه اخیستلی شي نه په اجاره ورکولی شي دا خو د یو کس ده دا خو د بار نه به حاجیان راځي هغوی به څه کوي مسافر به راځي لیکن مولانا صاحب په دې د ټولو اتفاق دی که یو سړي پکې کور جوړ کړه په اذن د بادشاه هغه کور په اجاره ورکولی شي دا د آبادۍ کوي دا یا هغه کور په اجاره اخیستی شي لکه نن سبا پکې هوټلې خلکو جوړې کړې دي هوټلې او کورونه جان عمرې والا پکې دي اوسېږي هغه په کرایه خلک اخلي ورکوي ولې دا هغه ځمکه نه دا کرایه د چا ده دا د هغه آبادۍ ده پوهېږي نو مستقل امام صاحب وایي او د امام صاحب دلیل سره هغه دلیل دا دی چې نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړ وی صاحب الا نبدي لك په ترمذي کې براشي په مینا کې د یو آبادي نه کړو ځکه خیمه ګرمه کړه الا نبدي لك په مینا کې وته قال لا ترمذي کې راځي مینا مناخ من سبقا مینا مناخ من سبقا مینا زید سملول د خانو د هغه چاري چې مخکې تیر شوی دی دا سملول د خانو څخه عارضی قیامګاه چا ملکیت میں نہ راوی نو اس امام ترمذی امام بخاری میں اعلان مسلک تا احمد و شافعی سے سره دې بسابته چې میراث هم پکې کېږي دې وایي خرڅي کې ها موایو دا میراث چلیږي په آبادو کې چلیږي آبادی کوته ده کدا خرڅي کې دا آبادې خرڅي کدا په اجاره ورکه اصلي دا آبادې مکارز مکه وقف دا کوئی څه په خبره او دې بدل مولانا سره دې موایو کې دی به وایي چې نسبت چې ورته کېږي خیف و بني کې نه ورته یو قوم مل شو که نه فلان کې د فلان کې او دارو عقي دارو ندي نو موږ وایو دا نسبت یا د آبادۍ د وجې نه دی او که د ځمکې نسبت دی نو دا د اختصاص د ملک نه دی لکه د جومات نسبت چې کېږي مسجد ابوذر مسجد ابوبکر د هغې نه خو ملکیت نه معلومېږي دا نسبتونه یوازې د ملکیت د وجې نه دي د چا د وجې نه مسجد محبت خان په پېښور کې دا هغه ملکیت خو نه دی مسجد قاسم علي خان دا د تعریف د وجې نه باندې کېږي یا د اختصاص د وجې نه کېږي هر نسبت د ملک د وجې نه نه دا د ملک د وجې نسبتونه نه دي ابو تورید دوري مکه ته دی شرایمه د میلان مسلک د احمد او د شافعي دی فان الناس في المسجد الحرام سواء ويصير مسجد الحرام کې ټول شریک دي په مکه کې نه ویږي موږ سوایو چې ټول حرم کې شریک دا خو چون جری حنابلة دي لما کې دا سعودي خلک مذهب مسلک یې څه دي حنابلة نو هغه ځکه پکې ځان له بلډینګان جوړ کړي دي په میراثونو خاطر یا هغه مذهب تاسو وإلا که امام صاحب مسلک وي یا مالک صاحب مسلک وي دا څه بیا نه لقوله تعالى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ولا تفسير المسجد الحرام ديوي الذي جعلناه للناس سواء مسجد الحرام الى برابر العاقب فيه والبعض عاقب مكي خلق بعد بانديسي ومن يريد فيه بالحال فليذق من عذاب اليم قال ابو ذر البادي الطارق بحمنا راشي او معطوف عاقب معطوف محبوس اهل مقام امام بخاري مطلب دا چې دا ول مسجد الحرام لفظ راغلی چې راغلی مسجد الحرام دوی کې ټول شریک دي مکه کې ټول شریک نه دي دې راځي وایي ها ما ته وګوره زموږ د مخکې آیت دی مخکې دا وګوره مخکې څه تیر شو انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها څه خبره
نو حرمها یو معنا دقم ده چې دا محترمه د ښکار به پکې نه کې بوټي به نه پرې کې دا محترمه ده او پته ولګېده چې ملکیت د ستا نه دی د خدای دی که ستا وي نو بیا خو ښکار په خپل کور کې کې الله اکبر پوهېږئ نفس دی انسان پرون ما جمعه کې وایي ما ته ګوره زما دا نفس دا زما دی که د خدای دی وایي د خدای دی چې د خدای دی نو د خدای په طاعت کې به استعمال دی خودکشي ولې منع ده دا نفس زمان دی د خدای دی د خدای نفس څنګه بغیر د هغه نه وجه دی زمان نه دی که زما وي خودکشي دی خو زمان نه دی د خدای دی نو د خدای نفس دی اندامونه زمان نه دی دې صرف متصرف د خدای دی نو چې د خدای شروع د خدای په کار کې به استعمال دی د خدای نه بېځایه ولې استعمال خدای چې وایي زما مال څنګه استعمال کار استعمال دا قرانګي مکه د چا ده د الله چې د الله چې ته څنګه میراث کوي ملکیت تعالی نه ده ور دي نه ماده ته ټول زمکه د خدای کې ملکیت جایز دی چې حکم درکړی دی چې څه وایي الذي حرمها وله كل شيء دا غصه دغه ختم کړو دا وهم چې هر ځای راځي اخو دې دا هغه دې لا کول باندې بل نه وأمرت أن أكون من المسلمين وقولي أولم نمثل لهم حرما آمنا جواب المسجد لك حرما آمنا حرما آمنا وكل حرم يا علي يجب إليه ثمرات وكل شيء رزقا لطول ذمداري الله لطول حرم ذمداري لطول حرم أو أقاموا الإله منا مناخ من سبق لو سرطيشا ديني هنا في الحرم مش تدري المسجد الحرام تخصيص هذا بس تدري المعلوم شعر كم بنازلك في دارك بمكة فقل كورك وربدا نسبة دار رسول الله مبارك فرشو ما جواب وکړ مې دا نسبت دار کی وغیرہ وغیرہ د آبادی د وجه لګي دا وجه لګي آبادی خدا فقال وهل تعرف اصيل من اصيل سكور جمله اخره او دور اسنگا وكان اصيل ورثه ابا طالب بن ابو طالب جو يوزن اصيل دبل جعفر شابته دبل علي نو دا هغه د وفات په وخت جعفر بن سلمان او علي او کافر نه میراث او د اسلام او دا اصيل هغه وخت کافر نو مال تعالی لاله ټول اصيل دا هغه ټول خاص او چې او مسلمانانو هجرت وکړه علي مو جعفر هم هڅه کړه او نبی علیہ السلام دلته اصیل کافر په څومره کورونه او د ابو طالب ورته پاتې او کده نبی علیہ السلام او قبول ګل ټوله خاص کړ کان اصیل ورثه ابو طالب هو یو طالب وبلد بل طالب او کافر د پلا د مات په وخت ولا د جعفر او ابي شيخ له مکان مسلمان او اصیل طالب کافر کویه عمر سيدوي يقول لا يقول المؤمن كافر قال ابن شهاب وكان يتأولون عمل ذلك وفريق قول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا لأموالهم في سبيل الله والذين آووا ورسول أولئك بعضهم أولياء بعض مسلمان كافر أولياء لميراث نوري أو دي يوم بل ميراث نوري أن أنصاري بلا مهاجر نوري أو قوة تجور فرد أو مهاجر بلا أنصاري نوري فهل كيف مناسبة سري بيصير كورفري خلص دغه منازل یعنی پته چې منازل یو نو منازل کدي په کوم اعتبار باندې دي شابه اعتبار د بینا او یا دا نسبت کیږي نو په اعتبار د ملک کیږي په اعتبار د اختصاص او اختصاص په بنیاد د وجه راځي دي ها عقيل او ثلث الدور وتباع وتشترى هم بلا اعتبار ده بنيان سرا شبا ولا بنو ثلاثة نسبة إلى نسبة اختصاص توجه ملك توجه نري تصرف توجه نري تعريف توجه نري ها هذه ګوره بیا وي نسبت بدلو کرانا ته ما جواب وکړم تقاسم یو بل طرف کو ورکړه کړو پیغمبر علیه السلام خلاف کې بایکاټ کړو محسب مرتوی محسب وتذکر چې والا والا قطان دي پکې ها عدد مقابله د بنو هاشم او د بنو عبد المطلب یا بنو المطلب ها دې سره باندې کاغانې کې نو بیا کې حتی یوسف چې پیغمبر مبارک اوساري صلى الله عليه وسلم قال سلاما عن خير ويحيى بن الحق عن زوال قال بني شهاب وقال بنو هاشم او بنو المطلب او قال بني المطلب اشبه وقال بنو عبد المطلب لا دي والمطلب بمخكره ها
باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجعلني وليا أن أعبد الأصنام فإن أبي إنهن أضلن كثيرا من الناس قليلا. او د مکی فضیلت کوي روایت کې مخکې رسول دې کې حدیث راغلی. باب قول الله تعالى وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. قیام د عبادت لپاره مقوم على فكرة خپل عبادتونه کوي. وأن الله بكل شيء عليم ومن خلقتنا عظيم قبلنا خلقتنا بكنا خلقتنا ذلك وصعنا جميع سيد المسيح عليه وسلم. يخرب الكعبة ما سيد كعبة السويقتين دا سويق تسجيل دا ساق دي دي تزليلا پندور ذو ساقتين مانا سچو دا دو ساقو خور پار سري دي نا ساقين غٹ پندور نو سويق تزليلا ولا رو حبشینا او مولانا سے فتوی کہ اللہ تعالی خدا محفوظ کر دے مخکې تیر شو دا به قرب قیامت کې کیږي. دا قرب قیامت کې دا دلی ولی بشي دا بیت الله به مات کی. دا بیت الله عظمت معلوم شو کنه دا چې څوک یې ماته یغه دا غته حتا کې او کزو ته قتل سره شبا دغه مناسبه سبب چې کعبه مخالف غلاف نشو او رسول الله مبارک ته معنا وکړه چې دا غلاف تلل کې. من شاء ان يسوع من شاء يكون ومن ملكتنا أحمد بن محمد حدثنا أبي بكر بن إبراهيم وعن حجاج بن السلام عليه وسلم أبي محمد بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجن حج بيت الله بمكيږي عمرې بمكيږي بس خروج یاجوج او ماجوج ولې دا زمانه د عیسی علیه السلام دی چې هغه بل شي ناخو بس چې مسلمانې وي او خلک راځي په پدېشه لا تقوم الساعه لا يحج یا اخره کې د عیسی علیه السلام زمانه نه پر کوفر کوشي دا سړی براشي بیت الله و ماتي او کوفر وي والاول اكثر امام ترمذی په بخاری وغیرہ ترغیب ورکړ یاجوج ماجوج نه بس بدیږي نه جامه او دا توحید نه پاتې لیکن ما تدبیر کړ او په پیګه یعنی دې نو کړل کار واسطه چې دا یاجوج ماجوج زمانه نه پس او شي بیا دا نه پس په پاتې شي. بابا کتاب عبد الله روسي او په بیت الله خلاف کړو شب دې وي دوه کې دي داخل شو موضوعي وي شيبه الفقرته فقامه کی کوته فتاوا فقال ما تروي دي شيبه اذا قد جلسها من سلسله عمر ما استقبل کوته عمر وی تفصل کوم رین پر کعبه کې سفر دیار ولا بيزون سپین مراد نصر او سپین دیار سره راځي دیار الا حسنو دا بیت الله کې د خزانه پرتا وا ته جاهلیت د زمانه پرتا وا چې بدل درکاو د کې به خوته بعض نظرونه بیت الله کې پراتو دا دې لپاره پراتو چې د بیت الله د جوړولو سبا د روز لا پیدا کړ چې دا عمر زمانه را لنوي دا تقسیمو نو قلتو شیبوی ما ورته چې تاسو مخکې تاسو مرګرو خدا کار نه کړی رسول الله مبارک هغه ته پته و چې دا خزانه شته نه ابو بکر کړی قال عمر ما ان اقتدي بهما فزم دا اتباع کوم دی له څه نه رسول الله مبارک یې له ګوتې او نه ابو بکر او نه ولا عمر یا روز تو پته نشته د عبد الله بن زبیر روانه کې هغه کیدی شي امکان لري نو په تاریخ کې د ذکر نشته چې هغه څنګه خاص کړی او د بیت الله په بنیاد کې ولي یا کیدی شي لفظ تو ذکر پکې نشته. بابا هغه کارونه وکړه باندې وکړه نبی صلی الله علیه وسلم دا ولودي او لخر راځي د کعبه لپاره نو په ځمکه بدن اوزي اتم بشي یا مبل راځي ډیر لخرونه مخله حالات کی او اخیری چې څنګه پنداور راځي دا خپل ابه ماده دا ومن خلقنا عبدنا ومن خلقنا يحيى بن خلقنا ومن خلقنا خلقنا يحيى بن كأني به ما شاء الله حضور پاک كأني به زګویا کې پاک ما تخکاری الله ما تو خویا شکل عالم الارواح کې ودلو خلک شکلونه شته کړه كأني به لكن كأني انظر اليه اسود تکتو ابحجا احد بجنه چې دا پوندې د گیټونه لري دي پونداور او مخکې د سوقتين پنداور یا کلاوه ټوټه ټوټه دي کانه دي ګرام
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الاسلامي قال هشام بن سعيد بن مسيب ان ابا رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرر كعبه الدب من الشيء من الحدث وما ذكر في الحديث الاسود وبه لا بالكتاب راجل الثاني ها وخذ ما لا تستطيع وشنا هذا تفسير وهذا